نهم باب دے باب افعلال لکا احمرار افعلال احمرار. تو ٹول نڑمبے تدے باب علامت ذکر کرے دے. اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی میں 5 حروف ہوتے ہیں. تدے پا ماضی کی 5 حروف دی. 3 پکی اصلی دی او 2 پکی زائد دی. نو کم زائد دی؟ یو په شروع کې کما حمزه چې ده نو دا زائد ده او بل لام کلمه مشدده ده. نو مشدد خو 2 حرفونه وي نو په دې کې یو حرف دا زائد وي. نو په دې احمر کې یو حمزه زائد ده او یو پکې را زائد ده او دا ح میم را دا پکې اصلي دي. نو وی احمر یحمر احمرارا فهو محمر. احمر دا په اصل کې دی احمرارا احمرارا. نو 2 یو شانتی حروف یو ځای جمع شول او 2 متحرک دي، لہذا په دې کې ادغام کول دا ضروری دي. نو لومبۍ را مونږه ساکینه کړه او بیا هم پکې ادغام وکړو نو دا احمرارا نه جوړ شو احمرا. یحمرو په اصل کې و یحمریرو یحمریرو. لومبۍ را مونږه ساکین کړه او بیا هم ادغام وکړو نو یحمرو ته جوړ شو. احمرارا په خپل اصل باندې دی احمرارا افعلالا فهو محمر. محمر په اصل کې دی محمررون محمررون. دا لومبۍ را دا مکسوره ده هغه مونږ ساکن کړه بیا هم پکې ادغام وکړو نو محمرون ته جوړ شو. احمر دا په اصل کې دی احمریرا احمریرا. نو لومبۍ را مونږ ساکنه کړه بیا هم ته ادغام پکې وکړو نو احمر ته جوړ شو. او یحمرو په اصل کې و یحمرارو یحمرارو بر وزن یفعللو. لومبۍ رام ساکنه کړه بیا هم پکې ادغام وکړو نو یحمرو ته جوړ شو. احمرارا فذاک محمرون. محمرون دا اسم مفعول له خو که مونږ وګورو نو دا اسم فاعل او د اسم مفعول شکل یو شان دی، دواړه محمرون دی خو فرق ته دی په اصل کې دی. د اسم فاعل اصل له محمررون د اخر نه مخکې چې کومه را ده دا مکسور ده او د اسم مفعول کوم اصل له نو هغه کې دغه را د اخر نه مخکې چې کومه را ده نو دا مفتوح ده اصل کې دی محمررون. بیا لم يحمر لم يحمري لم يحمرر لم يحمر لم يحمري لم يحمرر. اوس په دې باندې مونږ ځان پوهه کوو چې دا یوه صیغه 3 پیرې د معلوم ذکر کړه یو یحمر یحمري یحمرر، بیا 3 پیرې د یوه صیغه د مجهول ذکر کړه لم يحمر لم يحمري لم يحمرر. دا ولې؟ نو ته دې دپاره به مونږ قانون دا به یاد ساتو چې د فعل مضارع هغه 15 صیغې د کومو په آخر کې چې عام طور باندې پیش وي. د فعل مضارع هغه 15 صیغې چې د هغې په آخر کې پیش وي. کله چې ته دې 15 صیغو لام کلمه مشدده وي او ته دې نه مخکې حرف دا مفتوح وي یا مکسور وي او مونږه په دغه 15 صیغو باندې د حروف جوازمونه یعنی لم لما لم امر لینهی ته دې نه یو حرف داخل کو یا مونږه ته دې نه د امر حاضر معلوم د واحد صیغه جوړو. نو په دې 15 صیغو کې 3 وجې جایز دي. ته دې په آخر کې فتحه ویل، ته دې په آخر کې کسره ویل او بغیر د ادغام ویل. یو ځل بیا زه د قانون ذکر کوم. د فعل مضارع هغه 15 صیغې چې د هغې په آخر کې پیش دی چې کله دا 15 صیغې ته دې 15 صیغو لام کلمه مشدده وي یعنی شد وي پې او ته دې نه مخکې حرف مفتوح وي یا مکسور وي او په دې باندې مونږه د حروف جوازمونه یو حرف داخل کو یا مونږه ته دې نه د امر حاضر معلوم د واحد صیغه جوړو. نو په دې 15 صیغو کې 3 وجې جایز دي. ته دې په آخر کې فتحه ویل،
کسره ویل او بغیر د ادغام ویل. او کچری ته د لام کلمې نه مخکې حرف مضمومو نو بیا پکې څلور وجې جایز دي. درې خو دغه دي او یو په دغې په آخر کې ضمه ویل دا هم جایز دي. نو اوس راځو مونږه د لم یحمر له. نو چونکې یحمر دا په هغې 5 صیغو نه راغله د واحد مذکر غایب صیغه ده او ته دې لام کلمه په مضارع کې مشدده وه. یحمرو مضارع ته دې ده یحمرو او ته دې نه مخکې حرف دا مفتوح دی. نو اوس په دې باندې د حروف جوازمو نه لم داخل شوی دی. نو په دې کې 3 وجې جایز دي، فتحه ویل، کسره ویل او د بغیر د ادغام نه. نو چې فتحه وایو نو دا بشي لم یحمر، کسره وایو نو دا بشي لم یحمر، بغیر د ادغام نه وایو نو لم یحمرر. اوس مجهول لم یحمر، لم یحمر، لم یحمرر، مجهول بشي یحمرر. اوس لا یحمر، لا یحمر، نو دا چونکې دا لا نفي ده، دا د جزم والا نه ده، نو په دې کې دغه وجه جایز نه دي، صرف په اصل به وایو لا یحمر، لا یحمر. او لن هم چونکې جزم نه ورکوي نو په دې کې هم دغه وجه جایز نه دي، لا یحمر، لا یحمر. او موږ خو پکې امر ویلو د امر حاضر معلوم صيغه، نو په دې کې هم دغه 3 وجه جایز دي. الامر منه احمر، احمر، احمرر، لتحمر، لتحمر، لتحمرر. اوس امر غایب کومې لومبۍ صيغې دي نو هغه هم چونکې د دغه 5 صيغونه دي او لام امر هم جزم ورکوي نو دغه 3 وجې پکې جایز دي. لیحمر، لیحمر، لیحمرر، لیحمر، لیحمر، لیحمرر. او والنهي عنه نو چونکې لا نهي هم جزم ورکوي او د واحد مذکر حاضر صيغه او د واحد مذکر غایب صيغه ته دغه 5 صيغونه دي نو په دې کې هم دغه وجه جایز دي. والنهي عنه لا تحمر، لا تحمر، لا تحمرر، لا تحمر، لا تحمر، لا تحمرر. دا د واحد مذکر حاضر صيغه وي معلوم او مجهول. وس د غایب لا يحمر، لا يحمر، لا يحمرر، لا يحمر، لا يحمر، لا يحمرر. والظرف منهم محمر، محمران، محمرات. بیا په فائدہ کې یو اهمه خبره کړې ده چې باب افعلال دا کوم باب چې مونږ وایو باب افعلال او باب افعلال په لام باندې شد یو افعلال دی دا کوم باب چې مونږ وایو او یو افعلال دی په لام باندې شد دی. ان تینوں بابوں کے اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے ایک جیسے ہیں، یعنی دا درې هغه ابواب دي د کوم لام کلمه چې مشدده ده. په دې باب افعلال، افعلال او افعلال کې لام کلمه دا مشدده وي نو تدې 3 ابواب اسم فاعل او اسم مفعول دا به یو شانت راځي، خو فرق به تدې په اصل کې وي. په اسم فاعل کې به تدې اصل مکسور وي، د اخر نه مخکې حرف به مکسور وي او په اسم مفعول کې به د اخر نه مخکې حرف دا به مفتوح وي. اوس راځو مونږ تدې صرف کبیر لا ماضی معلوم احمر، 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 احمرت، احمرت. په دې 5 صيغو کې ادغام شوی دی. اصل کې و احمررا، احمررا، احمررو، احمررت، احمررتا. نو بیا په دې کې ادغام شوی دی نو په دې 5 صيغو کې به ادغام کیږي احمر، احمر، احمرو، احمرت، احمرت. او تدین اخو چې دا کومې نورې کومې صيغې دي دا کومې 9 صيغې دي نو په دې کې به ادغام نه کیږي نو دا به مونږ وایو احمررنا، احمررت، احمررتما، احمررتم، احمررتي، احمررتما، احمررتن، احمررت او احمررنا. اوس مجهول په دې کې هم دغه حساب دی احمر. نو د ماضي مجهول اصل دی احمر، احمررا، احمررا. خو چې کله ادغام کو نو دغه را لومبۍ را موږ ساکن کړه بیا هم ادغام وکړو نو احمر ته جوړ شو احمر، 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 احمرت، احمرتا، احمررنا. اوس اخره پورې به پکې ادغام نه کیږي احمررت، احمررتما، احمررتم، احمررتي، احمررتما، احمررتن، احمررت او احمررنا. اوس د مضارع معلوم ګرځاندې یحمر، یحمران، یحمرون، تحمر، تحمران، یحمررن، تحمر، تحمران، تحمرون، تحمرین، تحمران، تحمررن، احمر، نحمر.
نو په دې کې هم نور په ټولو صيغو کې ادغام شوی دی سوا د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر د صيغې نه په دې کې ادغام نه دی شوی. اوس مجهول کې به مونږه علامت د مضارع له ضمه ورکو. نور دقه شانتي لري يحمر يحمران يحمرون تحمر تحمران يحمررن او په دې کې به د را له فتحه هم ورکو يحمررن. تحمر تحمران تحمرون تحمرين تحمران تحمررن او احمر او نحمر. بیا اسم فاعل او اسم مفعول ګردانونه دا یو شانتي دي خو موږ ویل چې فرق پکې دا دی چې په اسم فاعل کې په اصل کې هغه به کما اخر نه مخکې حرف دی نو هغه مکسور دی ځکه چې محمرون که اسم فاعل وي نو تدې اصل به وي محمررون او که اسم مفعول نو تدې اصل به وي محمررون. بیا تدینه ثقيلي ګردانونه لا يحمرن لا يحمران لا يحمرن لا تحمرن لا تحمران لا يحمررنان لا تحمرن لا تحمرن لا تحمران لا تحمرن لا تحمرن لا تحمرن لا تحمران لا تحمررنان لا احمرن او لا نحمرن. اوس مجهول لا يحمرن لا يحمران لا يحمرن لا تحمرن لا تحمران لا يحمررنان لا تحمرن لا تحمران لا تحمرن لا تحمرن لا تحمران لا تحمررنان لا احمرن او لا نحمرن. نو کومې د لومبۍ صيغې دي د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر نه علاوه نو په دې کې معلوم او مجهول یو شان دي خو فرق پکې صرف په علامت د مضارع کې دی. په معلوم کې علامت د مضارع مفتوح دی او په مجهول کې علامت د مضارع مضموم دی او په دې دوه صيغو کې جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر تدې معلوم دی لا يحمررنان او لا تحمررنان. نو تدې چې کله مونږ مجهول جوړو نو علامت د مضارع له هم ضمه ورکو او د را له به هم فتحه ورکو نو دا بشي لا يحمررنان او لا تحمررنان. نو چې دا فرق زمونږ په ذهن کې وي. بیا د خفیفه ګردانونه هم دغه شانتي دي. بیا راځو مونږ فعل جهد معلوم نفي جهد بلم لا. نو چون کې پدې کې اوس هغه قانون جاری کیږي په کومو 15 صيغو کې چې په مضارع کې شد ده هغه 15 صيغې چې دغه په اخر کې پیش ده او هغه مشدد وي نو موږ قانون ذکر کو چې په دې باندې کله موږ د حروف جوازمونه یو حرف داخل کو نو پاره کې درې وجبه جایز وي یو فتحه کسره او بغیر د ادغام نه ویل. نو چې کله اوس موږ د لم ګردان وایو نو دغه 15 صيغې په دې کې موږ دغه درې وجې دا جاری کو. نو فعل جهد معلوم ګردان دی لم يحمر لم يحمر لم يحمرر دا د واحد مذکر غائب صيغه وا و دا نور صيغې دا به موږ صرف یو پیر به وایو لم يحمر لم يحمر وس د واحد مؤنث غائب صيغه دا هم دا دریو نه ده نو په دې کې هم دغه وجه مونږ وایو لم تحمر لم تحمر لم تحمرر بیا لم تحمر لم يحمررنا بیا د واحد مذکر حاضر صيغه دا هم دغه 15 نه ده نو په دې کې به هم درې وجه لم تحمر لم تحمر لم تحمرر لم تحمر لم تحمروا لم تحمري لم تحمر لم تحمررنا او دا کومې اخرانه دوه صيغې دي په دې کې به هم دغه درې وجه وایو مونږه لم احمر لم احمر لم احمرر او لم نحمر لم نحمر لم نحمرر. په مجهول کې به هم دغه وجه دا پکې مونږه وایو په دغه 15 صيغو کې لم يحمر لم يحمر لم يحمرر لم يحمر لم يحمروا نو د اخره پورې واضح دی. بیا د نفي معلوم ګردان دی نو دا د مضارع معلوم د ګردان د مضارع د ګردان په شان دی خو صرف په شروع کې به لا په داخليږي. بیا د لن ګردان دی
نو لن يحمر لن يحمر لن يحمرو. نو لن پنځو صيغو له نصب ورکي، د وو صيغو نه نون اعرابي غورځي او په دو صيغو کې عمل نه کوي. بیا د امر حاضر معلوم ګردان نو کوم لومبۍ صيغه ده په دې کې به مونږه دغه درې وجې دا به جاری کوو. احمر احمر احمرر د درې ونه ویل دا جایز دي. بیا احمر احمرو احمري احمر احمررنا. بیا ثقيلي ګردان احمرن احمراني احمرن احمرن احمراني او احمررناني. بیا د خفيفه احمرن احمرن او احمرن نور واضح دي. نو کم بیا د امر غائب معلوم گردان دے او کده امر غائب مجهول گردان دے یا دغه شانتی د نهی حاضر د معلوم د مجهول او د نهی غائب معلوم او مجهول کم گردانونه دي. نو کده دغه پنځو صيغونه پکې کومه صيغه راځي نو پاره کې به مونږه دغه درې وجې دا جاری کو. نور پدې کې سنشتره کم مشکل خبرې وي نو هغه مونږه عرض کړي. خدا قانون به مونږه یاد ساتو چې د فعل مضارع هغه پنځه صيغې چې د هغې په آخر کې پیش دی چې کله دغه پنځه صيغې ته دې لام کلمه دا مشدده وه یعنی اخر مشدد او ته دې نه مخکې حرف مفتوح یا مکسور په دې باندې مونږه د حروف جوازمو نه یو حرف داخل کو یا مونږه ته دې نه د امر د واحد مذکر د امر د واحد کما مذکر حاضر صيغه ده دغه ته جوړو. نو په دغه کې درې وجې جایز دي. په دې باندې فتحه ویل کسره ویل او بغیر د ادغام نه او کچره د اخر نه مخکې حرف مضموم نو بیا پکې څلور وجې جایز دي فتحه کسره او ضمه او بغیر د ادغام نه. ان شاء الله تعالی آینده درس کې به مونږ بیا د کم باب افعیلال له نو ته دې ګردانونه به وایو په دې کې به هم دغه قانون جاری کیږي. نو ان شاء الله تعالی آینده درس کې به مونږ ته دې نور هم وضاحت کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.